د ملت پاله ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو په عمران خان سخت نیوکې کړې ویلې دي چې هغه سیاسي نه بلکې د سیاست په جامه کې داغ پورې کوونکی دی او په عمل کې د اړې ګړې لپاره کوششونه کوي، خو د هېواد سیاسي او جمهوري ګوندونه د خپل ولس په طاقت به ناکامه کوي. دا خبرې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو په کوزبار امډیري کې د یوې شمولتي غونډې په مهال کړي، چېرته چې حاجي شریف ګل حاجي کلیم ګل حاجي جاوید زیارت ګل زوتهان د خپلو کورنو سره په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو. د ملت پاله ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو وایي چې صوبه کې ترهګري یو وارې بیا خپل جوبن ته رسېدلې ده او د روزانه په بنیاد امنیتي ځواکونه کسان سیاستوال عوام وګړي وژل کېږي، خو د تحریک انصاف حکومت د پنجاب په سړکونو مارچونه کوي او د صوبې وسایل په بنیګاله او زمان پارک باندې خرج کوي. دی وایي چې د عمران خان حکومت په عیني طریقه لرې کړل شو او په امریکې یې تور لګولو چې د هغوی په سازش د دو حکومت ختم شوی، خو تېره ورځ یې بیا بیان ورکړی دی چې امریکې سره خپلې اړیکې سمول غواړي، نو د هغې د مینه زارۍ لپاره بیا خپل کسان لیږلي دي. وایي چې زه حقیقي ازادي د ملک راولم، زه په دې پوه نه شوم چې دا ملک آزاد نه دی، دا ملک خو آزاد دی، د دې ملک خو خپل یو حیثیت دی، زمونږ سره اټومي طاقت دی، مونږه د هر چا مقابله کولی شو، داسې خبره نشته. نه دی د چا نه وایي چې مونږ دا ملک آزاد او دی چې په خپله په حکومت کې او اوس چې رووته نه وایي چې ما سره ځکه ما څه نه کړی چې ما سره اختیار نو تا مطلب دا چې څلور کاله بې اختیاره وزیر اعظم جوړ شوی او تا سره اختیار نو ته غلام به بیا کنه په کوم ملک باندې تا الزام لګولیو چې زمونږ د دې ملک زمونږ خلاف سازش زما خلاف سازش کړی دی. اوس خو یا خبره پرې دا وي زه تاسو سره دوستانه کوم الته خپل خلک لګلی هغوی مینت کوي چې ما سره جوړو کې چې واپس راشم ان شاء الله تعالی زبا تاسو خدمت کوم. آفتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې په صوبه کې د 10 کالو راځي د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته خو د مولس په جون کې هیڅ اسانتیاګانې رانوستې او په کوز بارام ډیری کې چې کم د بجلی لاین د دوی د ملکن نه راوستې وو نو هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ودرولې دي او دوی به د بجلی راوستو لپاره خڅې کوي. دوی زیاته کړه چې د 15 کالو راځي د بجلی 3 یونین کونسل ته بحال و چې نن هغه 3 یونین کونسل ته بجلی نشته او دوی تماشا کوي. د کوز بارم ډیری کې د مونږه د ملکن ایجنسی نه بجلی روسته و هغه کې د موجوده حکومت پکې رخنوا ټول هغه بند کړه. هغه خلکو ته اوسم تکلیف دی او دا تکلیف زموږه تکلیف دی ان شاء الله تعالی دغه به واپس کو دوی دا تعصب کوي دا موجوده حکومت نه دا تعصب مونږ نه منو ان شاء الله تعالی دا هغه علاقې ته بیا دا بجلی واپس مونږ هم داغه د ملکن ناغه کو بجلی خو د ټول صوبې ده نو کو دا هغه نه د خو بجلی راغله نه پدې کې خارج دی پدې باندې مونږ چې کوم کړی دی د پیسکو دا چیف ایگزیکټیو چې دی پکاردار چې دی لګ مضبوط شي فیصله شوی دا د وخت دا کمزورتیا نه پکار د غریبانو دا حل مشکل چې د حل کول پکار دي او ان شاء الله تعالی دا به حل کیږي په دې کې دوه خبره نشته. دا په داسې حال کې چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبه په مالی توګه د کنګاله کېدو سره مخ ده چې لامل یې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې او پنشنونه خوم د ځړ ښکار دي او ترقیاتي چارې په ټپه ولاړې دي او په 15 کالو کې صوبه په لومړي ځل د 1000 ارب روپو نه زیاته قرضداري شوې ده خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. آلاب خان شیرپو دلبر نیوز کوزباران ډیری تحصیل تنګي د ملت پاله ګوند